السلام علیکم ورحمت الله. مازدیګر ټیم دی، بره دیرې ته راوختم. ماسپښین غرمو ته مې دا کتاب ایښودی و، د غني خان کلیات. باران رانه لوند کړی و، اوس ښه د وچ شوی دی. د غني خان نوم چې کله خلک واوري نو صرف په ذهن کې دا راشي چې غني خان د مولا خلاف لیکل کړي و. دا د مولا خلاف لیکونکی او شاعر و. دا زیاتی خلکو کړی دی، ځکه خلکو له صرف هغه کلام راغونډ کړی دی او مشهور کړی دی کوم چې د مولا خلاف دی. او د غني خان اصل کلام بلکې ټول کلام هغه خلکو پټ ساتلی، کوم چې د ژوند د معاشرې د نورو ظالمانو خلاف ویل دی. لکه مثلا په دې کې زه تاسو ته یو نظم ویمه، څومره خطرناک عنوان دی. د دې نوم دی درې جورې. دا ما په نښه کړی و ډېر مخکې. جوره خلکو وینه څکي، سړي پورې ونښلي او وینه ولسکي. نو د دې عنوان مطلب دا دی چې زموږ په قام کې درې جورې دي، د قوم وینې وڅکله او پای کې د سر نه مولا لیکلی نه دی. درې جورې څوک دي؟ سوال او جواب په اندازې دا نظم جوړ کړی دی. د اولې جورې نه سوال کړی، تاسو وینئ سوال. اوله جوره څوک ته چې د قوم نه یې وینه وڅکه. نو غني خان ورته وایي چې څوک یې ته جناب، خان یې که نواب، ښکلې دي جوسه ده، بریتوکي دي وزدار دي او دا مزې د ښار دي، او ښه انګریزي بوټ، ښکلی نوی سوټ، هیټ ټوپۍ یعنی هیټ دې قرناک خو جورابه کې دې سوری وینم، سټ دې لږ نری وینم. نو ګورو چې اوله جوره څوک ته ورته جواب کې څه وایي. هغه ورته وایي چپ شه بې وقوفه، زه یمه مصروفه، زه ټیکه کوم اوږده بحثونه د چلول، پیس راوړاول شکر د ټوپک، تل مې جیب وي ډک. دا به تاسو پوهېدلي دا د وکیل په باره کې وایي. او اوله جوره د دې قوم وکیله ده، وکیل دی، په لکاو پیسونه حق نه حق ته نه ګوري، ظالمانو کیسونه اخلي، د قاتلانو، د غلو، ډاکوانو، د کرپشن والا، او په قانوني چلول پوهېږي نو بچ کوي. نو تاسو به چېرته نه اورېدلي چې خلکو دا شعرونه یا په سندرو کې ویلي، هسې مخې ته راوستي چې غني خان وکیلانو ته د دې قوم جوره ویل ده چې د دې قوم وینې یې وڅکلې. دا زیاتی دی خلکو کړی دی. دویم سوال ګوري چې دویمه جوره څوک ته، دې ته تپوس کوي. غني خان دویم سوال کړی وایي ته څوک یې حضور، سوی لکه تور، لاس کې د انبور دی سیبه ته یې جوړ لوهار، لاس کې د انبور دی سیبه ته یې جوړ لوهار، دا مزې د ښار. نو دا لیکلی دي. جواب ګورو چې دا جوره څوک ته. جواب کې هغه ورته وایي زه کړم انجکشن، تشخیص او اپریشن، لاس کې مې شفا ده، په تندي کې مې اجر او پیس راوړاول، پاس که د لندن وي یا د امریکن وي، واړه ما پړه کړي، زه ډاکټر پیدایشي یم. دا دویمه جوره چې د قوم وینې وڅکلې اذان وایي. خو بهرحال تاسو به نه اورېدلي چېرته. دویمه جوره هغه ډاکټر لیکلي. سندرغاړو به دا شعرونه نه ویلي، نه دی ویونکي چېرته ویلي چې غني خان ډاکټر خلاف لیکل کړي دي او ډاکټرانو ته یې د دې قوم جوره ویلي ده. او نن سباني ډاکټران خو های پیسونه، د هغې هم څه دغه نشته، څه مقدار، او په دوایانو کې کمیشنې، په زول اپریشنې، په ایکس ری کې کمیشنې. نو دا څومره زیاتی دی چې غني خان د ډاکټرانو، غلطو ډاکټرانو خلاف لیکل کړي، خو مخې ته نه دي راغلي. دریمه جوره چې د قوم وینې وڅکله چې دا څوک دي. سوال وایي ته څوک یې چاټه، دلی که ګواټه، چخ چې د پاپۍ دي یعنې کچې دي، نور وازګین یې بې مقدار، دا مزې د ښار، او یې خوږ مهین کلام، غوړ د هر مقام، سترګې دې د مار دي، پلنه خېټه د لړم، شان شوکت دی کم. دا زبردست خبرې دي چې دا یې چاته اشاره ده. نو جواب کې هغه وایي ډیر کړی دی خان ګوړو کې تاوان، لسو باندې واغسته او خرڅ کړه په شل، خپل کور ولوټل، دلته چې بیوپارو یار زمونږ ستا پلارو، مونږ یو دوه کلي
هم هغې نه واخیستل او خپل کور یې ولټل. دا داسې یو نظم دی. نو دا ګوره دوکاندارانو په باره کې ویلي، تجارتیان ته بازارونو ته نن لاړ شه، ملاوټ او وروره ذخیره اندوزي او های ریټونه. نو غني خان د دې قام درېیمه جوړه چې د دې قوم نه وینې راښکولې، دا دوکانداران دي، تاجران، بازار والا، په وړو کې وهنې کوي، په غوړو کې کوي، ملاوټونه کوي، ذخیره اندوزۍ کوي. نو دا د غني خان د کلام سره دې قوم زیاتی کړی دی او عظیم کلام یې ویلی و. ټولې عکاسۍ مخې ته راوستې وې، خو سندرغاړو او ویونکو غني خان داسې مشهور کړو لکه دا چې د ملا خلاف صاحب شعرونه لیکلي دي، هنګې جوره یې ورته ویل ده. د قوم غلط وکیلان او ډاکټران او دوکانداران، تاجران، مازدیګر ټیم دی په سوات کې، تاسو ټولو ته سلامونه دي، نیکې هیلې دي او احترامات. السلام علیکم.